یعنی د سترګو په وجه باندې د زړه ګناه هغه ډېره زیاته شوله چې په سترګو دې ورته وکتل او بیا دې په زړه کې دغه نقش و نګار جوړ کړي دغه تصویر دې واخلي په زړه کې دې کیمره ورته ایښې ده تصویر دې واخلي بیا چې کړ کور ته کښېنې په منډۍ کې کښېنې بیا هغه د ښځې زړه د هغه ښځې تصویر هغه ستا په زړه کې دی بیا به دې د ښځې سره هم هر وخت جنجال د ښځې سره به دې پر هره خبره باندې جنجال ولې تا خو د تا مخ لیدلی تا ته خو شیطان دغه ډېره ښایسته کړې ده دا شیطان د خپلو ښځو انسان ته ډېره بدرنګه کړي بیا یا دا مېړه و دې ښځې ته ډېر بدرنګه کړي یا دا ښځه بیا د مېړه سره دا خپله زندګي راواخلي یا مېړه د دې ښځې سره بیا زندګي راواخلي ځکه د ده په زړه کې نور تصویرونه د نورو ښځې یا د دې ښځو په زړه کې نور تصویرونه د دې نارینهو دا یوه خبره په غور باندې واورئ فقهاو علماو لیکلي دي چې که چیرې یو سړي د خپلې ښځې سره همبستري کول یا ښځې یا دا سړي په ذهن کې بله ښځه وه یا بل سړی و چې یو ښځه یا یو سړی لیدلی هغې په ذهن کې دلته همبستري کوي په ذهن کې هغه ښځه یا دلته همبستري کوي هلته د دې ښځې په ذهن کې هغه سړی په خیال کې هغه سړی یا هغه ښځه نو الله تعالی د دې دغه د ثواب کار په زنا کې شماري دا دې لکه دی چې د هغه ښځې سره زنا کړي کوم د په سوچ کې ده یا دغه ښځې چې په سوچ کې یو بل سړی دغه ښځه بیا په زناکارانو کې څه به کوي شماري الله تعالی دغه کار د دې په زنا کې راولي ما ورته ته په هر بیان کې تقریبا دا ویلي چې زه یو دا څنګه لرم چې خبره ښکارا کوم چې کتاب لیکل بیا ښکارا کوم بس چې کتاب څنګه لیکل هغه تر کوم هغه تر کوم